بسم الله الرحمن الرحیم. باب دعوى النسب. مولوی صاحب تر اوسه پورې د مال د دعوی بیانو، اوس د نسب د دعوی بیان کوي. ځکه مال ته د خلکو حاجت زیاتی، خلکو ورسره محبت زیاتی، نو هغې مخکې ذکر کړه. اوس د نسب د دعوی بیان کوي. اوله مسله ذکر کوي. مولوی صاحب غوږ شئ ښه. مثلا ما په دې یوسف باندې وینځه خرڅه کړله، بیا د هغې وینځې بچې د یوسف په قبضه کې وه، مشتري سره وه او بچی وشو. بیا بایي یعنې ما دعوه وکړله چې بایي دا بچی زما نه دی. بیا واورئ، یو سړی په بل باندې وینځه خرڅه کړي، بیا د مشتري په قبضه کې د وینځې بچی وشي او بیا بایي دعوه وکړي چې دا بچی زما نه دی. نو مولوی صاحب د دې مسلې اوس درې صورته دي. صاحب د هدایي ټول ذکر کړي. اول صورت پکې دا دی چې د خرڅولو نه پس لا شپږ میاشتې نه دي تېر شوي، دننه دننه پکې بچی وشو. اول یې دا مسله ذکر کړی. نو د دې مسلې حکم واورئ. حکم یې دا دی چې بایي دعوه وکړله چې دا بچی زما نه دی، نو بس دعوه به د بایي مقبوله وي. د ماشوم به زوی شي او دغه وینځه به ام ولده جوړه شي، او د ام ولدې خرڅول خو جایز نه دي. نو مشتري ته به خپلې پیسې واپس کړي او دغه ام ولده به ترېنه واپس کړي. پوه شولئ پې؟ ورته وګورئ. واذا باع جاریة یو سړي وینځه خرڅه کړله، فجاءت بولدین، د هغه وینځه په بچي راله، ماله بچی وشو. فدعاه البایع، دعوه بایع وکړله د دغه بچي. نو فإن جاءت به، اوس راځي درې صورتونو کې. اول صورت، که چېرې دې ښځې به دې بچي راته کړی لاقل من 7 اشهر، کم د شپږو میاشتو نه، د کم وخت نه شپږ میاشتې لا نه دي تېرې شوي، د هغې نه کم. من یوم باع، د ورځېدلو د خرڅولو د ورځې نه. نو حکم دا دی فهو ابن للبایع، د ماشوم به د بایي زوی حسابېږي. و امه، او د ماشوم دا مور چې ده دا به ام ولده شي له د بایي. تاسو پوه شولئ؟ بره ګورئ، قیاس تقاضا دا کوي چې د بایي دا دعوه دې غلطه وي، دا دې صحیح نه وي. وجه څه ده چې هر بایي چې کله تا ته پته وه چې دا ښځه حامله ده او دې حمل دا زما نه دی، نو بیا دا خرڅوله دې څنګه؟ دا تا چې خرڅوله د دې مطلب دا و چې دا ستا نه ده حامله، ځکه ام ولده څوک نشي خرڅولی. دا تا چې خرڅوله، دا اقدام دی په خرڅولو کولو، دا د دې خبرې دلیل دی چې بایي ګوی وایي چې زما نه دا ماشوم نه دی، ما نه ده حامله. بیا چې وروستو پې دعوه کوي چې دا ماشوم یې زما نه دی، نو دا خو د هغه مخکینۍ خرڅولو کې چې کوم ضمني کلام و د هغې مناقض شو، او مناقضه دعوه قبلیږي. چې خرڅولو یې ګویه داسې یې ویل چې زما نه دی، او اوس وایي زما نه دی، نو مناقض شو که نه شو؟ نو په کار دا دی چې دا قبوله نه شي. قیاس دا تقاضا کوي. ګورئ، او دا د امام ظفر امام شافعي رحمه الله رایم ده. وفي القیاس، او په قیاس کې هو قول ظفر والشافعي رحمه الله، دا قول د امام ظفر او د امام شافعي رحمه الله هم دی. هغه دا ده چې دعوته باطلتون، دعوه د دې سړي چې دا ماشوم زما نه دی دا باطله ده. ولې؟ لأن البیع، دا بیع کول، دا ام ولده دا وینځه خرڅول، اعتراف منه، دا د بایي د طرفه اعتراف دی بأنه عبد، چې د دې ښځې په دې خېټه کې کوم ماشوم دی دا غلام دی، زما زوی نه دی. ځکه خپل زوی آزاد څو خرڅولی شي، د هغه مور ام ولده څو خرڅولی شي نه شي که. لأن البیع چې دا اعتراف، دا اعتراف دی منه د بایي د طرفه بأنه دا ماشوم چې دی دا غلام دی، ځکه خرڅومه. فکان فی دعواه، نو دا بایي په خپله دعوه کې چې وروسته وایي زما زوی دی، مناقضن دا مناقض شو. پوهېږئ پې که نه ټوله؟ ولا نسب بدون الدعوه. بره ګورئ، نسب خو هله صحیح کېږي چې دعوه وکړي، نو دعوه خو صحیح نه شول، نو نسب هم صحیح. نو چې نسب صحیح نه شو، ماشوم یې زوی نه شو، د هغه مور ام ولده نه شول، نو بیه برقرار ده. وجه د استحسان واورئ. دا موږ چې متن کې کومه مسله وکړه دا استحسان دی.
چې دعوه د بایي صحیح ده هغه دا ده چې ولوق چې دی که نه یعنی دا نطفې قرار نیول په رحم د دې وینځه کې دا خو د بیې نه پس نه دی شوی ځکه د بیې نه پس که دا ولوق شوی وی نو 6 میاشتو کې کم از کم موده د حمل څومره 6 میاشتې دلته خو د بیې د ورځې نه تر اوسه پورې لا 6 میاشتې نه دي تېرې شوي ماشوم پیدا شوی نو معلومیږي دا ولوق دا د بیې نه وروستو نه دی بلکې دا د بیې نه مخکې شوی دی او بیې نه مخکې وینځه د بایې ملکو نو لنډه دا ده پته لګي چې دا ولوق د بایې په ملک کې شوی دی نو بیا هلته 2 احتماله دي زنا نه شوی دی که د بایې نه شوی نو مسلمان یا مسلمانه باندې د هغې فعل غلط طرف ته اړول خو صحیح دي نه امور المسلمین محمولة علی الصحه نو صحیح ته بیا راواړو صحیح څه ده چې زنا نه هم د مولا وتې کړې ده د مالک وتې کړې وګورئ وجه د استحسان دا ده ان اتصال العلوق بملکه دا متصل کېدل د علوق معنا د نطفې قرار نیول بملکه دا په ملک د بایي کې دا اتصال د علوق چې په ملک د بایي کې شوی دی شهادت ظاهره دا شهادت ظاهره دی علی کونه منه په دې خبره باندې چې دا ماشوم د بایي نه دی ځکه ته وایې که د زنا نه دی زنا دلیل خو نشته خامخا زنا ته ولې اړی لأن الظاهر عدم الزنا ظاهر دا ده چې زنا به نه شوي اعتراض نو دا ول د خرڅوله ولې به سوال دا دی چې خرڅولې ولې جواب دا دی مولي صاحبه دا ته څه پته وه چې دا حامله شوې ده وتې کړې به وه خو خرڅه کړې ده پته ورته د دې نه وه چې حامله شوې ځکه د حمل جوړېدلو د علوق کېدلو پته نه لګي سړي ته دا پټي وروسته به پته لګي نو دا تا وخت کې صحیح د پته به نه ولګېدلې ومبنى النسب على الخفاء او بنا د نسب د په پټوالي یعنی علوق خو امر خفي پټي ته په پته نه ولګېدلې ځکه خرڅوله فيوفى فيه التناقض نو افکیږي به د دې خفا په وجه باندې نو عفو به وي په دې کې په دې علوق کې تناقض پوهېږئ که نه فیوفا نو عفو به وي فيه په دغه نسب کې تناقض چې اوله پیرې خرڅوله ګویه چې زما نه دی اوس وایي چې زما نه دی دا کم تناقض دی دا به پکې عفو وي ځکه پټي وایي دا صحت الدعوه لنډه دا ده کله چې دعوه صحیح شوله چې د بایي ویل دا بچی زما نه دی دا صحیح شوله نو دا علوق به کوم ځای ته دا دعوه د نسب به دا به موږ منسوب کوو د علوق وقت ته علوق وقت کله و د بایي په ملک کې و نو ګویه چې بایي په ملک کې دا وینځه وه هغه وخت کې ویلي چې زما نه دی داسې به فرض کړو وایي دا صحت الدعوه کله چې دعوه صحیح شوله استندت اوس به دا دعوه منسوب کېږي الى وقت العلوق کم طرف ته علوق وقت نو علوق وقت کله و د نطفې د قرار وقت کله و د بایي ملک فتبین انه نو ګویه چې دې سړي دعوه وکړله چې زما نه دا ماشوم جوړ دی هغه وخت کې چې دا وینځه زما وه ګویه چې داسې ویل نو چې دغه وخت کې دا ماشوم د ده نه دی نو دا ماشوم مور چې دا ام ولده شوه که نه او د ام ولدې خرڅول هدایت جایز نه ده خو ام ولده خرڅه کړې فتبین نو واضحه شوله انه دا بایې چې دی باع ام ولده د ام ولده خپله خرڅه کړې ده فیفسخ البیع بیع به فسخ شي ولې لأن بیع ام الولد لا یجوز ځکه بیع د ام ولدي جایز نه وي ویرد الثمن یا ویرد الثمن ثمنه واپس به کړي ورته ثمن لأنه قبضه بغیر حق ځکه دې بایع دا ثمن قبضه کړي بغیر د حقه مشتري ته مو بیا نه ده ورکړې او ثمن یې قبضه کړي واپس به ورکړي په دې مسله ټول پوه شو لږ بره ګورئ عمدي صورت کې که چېرې مشتري دا وکړي چې زما نه دی او بایي وایي چې نه دا ماشوم زما نه دی اوس به څه کوو کوم صورت بیا واورئ وینځې خرڅه کړله لا 6 میاشتې د بیې نه دي شوي چې مشتري په قبضه کې د وینځې بچی وشو نو بایي وایي دا بچی زما نه دی او مشتري وایي زما نه دی دواړو دعوه وکړله د دې حکم دار د بایي به منل شي ځکه که د مشتري نه وی که نه
نو کم از کم 6 میاشتې به تېرې شوې بیا به ماشوم کېدلی. وین ادعاه المشتری کچری داوه مشتری مکی مادیوت البایع سره د داوی د باینا او بعد یا مادیوت البایع د بای د داوی سره یو ځای وکی او بعد یا د بای د داوی نه پس وکی به هم فدیوت البایع داوه د بای د نسب چر دا به اولاوی الګ دا ولي اولاد یار زکه د بای د داوه حقیقت کې منسوب د چاته وقت الولوق تا وکي غمل کو نه هغه مخ کده او د مشتری داوه فی الحال لا پوه نه شي به سید دواړي داوی فی الحال دي دواړه خود دې بای داوه منسوب د کم وخت ته وقت الولوق هغه مخ کده کنه نو ثابت شول چې د بای داوه اسبق د مشتری په داوه باندې چا داوه چې اسبق یې غلب اعتباري لأن ذکر داوه د بای چې دا اسبق ده ولی اسبق ده لاستنادها الى وقت الولوق ذکر دا خو منسوب ده د ولوق وقت تولوق وقت خو مخ کې د حال وقتنا وهذه دعوه استیلاد او لسب دا داوه د استیلاد د ام ولدی داوه ده د اعتراض نه جواب ده چې ام ولدی داوه خو له سېکیږي چې ملک ویدل ته ملک نشته لري یعنی دا چې وای دا بچی زمانه دی دا بای چې وای د دې مطلب څه دی دا مور زما ام ولده ده نو دا په حقیقت کې د ام ولدی توبم دا ودا او ام ولتوب ام ولده د دې دا ال سېکیږي چې سړی وینځ په ملکی وی چې وینځ په ملکی نه به د ام ولدی داوه کوي دا نه سي نو سوال دا دلته خو وینځ خرڅ کړی دا په خپل شی وګد شو پیږي به کنه وینځ فی الحال سره خرڅ کړی دا نو دا بای چې داوه کوي چې د ازما ام ولده ده په کار دا و ټیک نشي ذکر د ام ولدی داوه ال سي چې کله وینځ د سړي په ملکی وس خو ملک نه ده په سوال پوه شي جواب دادی مولوی سیمون ویل کنه چې دا داوه منسوب د ولوق وخت تا واغه وخت ملکو کنه نو د ام ولده توب داوه چې دا ملوق وخت منسوب ده دا وخت ملکو فی الحال کنیم سباق نه کوي وس پوه شي وهذه دعوه استلاد دعوه د استلاد د دې کې حالي ملک نه ضروري ولوق وخت کې مل ضروري دی هغه وخت کې ملکو دا یو صورت او دویم صورت لراشي وان جاءت به لاكثر من سنتين من وقت البيع لم يصح دعوه البيع الاكبر وګره اوس ومقه صورت را شروع کړي یو سړي وینځه خرڅ کړه او به د غوینځي د مشتری په قبضه کې د مشتری په ملک ماشوم بچی راوړو او بای دا وکړه چې دا بچی زمانه دی د دې مسلې اول صورت هغه چې د بای نه بس لاس پک مشتنه وی تیرې شوی چې ماشوم شوی دا دویم صورت وسوره د بای نه پس 2 کالو نه زیات ټیم تیر شوی دی وس ماشوم شوی چې بای کړي د وینځي خرڅ کړي دا نو 2 کالو نه ټیم زیات شوی دی وس د وینځي بچی وشو او وس بای وې د ازمانه دی وس به څه حکم بي وې داوه د بای نه دسي ځکه چې کله بای نه د ماشوم وې نو حمل د مور په خېټه کې 2 کال نه زیات نه ساريږي 2 کال کې بدن نشوي وې د وقت البینه دا اوس چې 2 کال وقت البینه پس 2 کال نه زیات ټیم تیر شوی و شنو معلومیږي چې د بای په ملکی ولوق نه راغلی وإن جاءت به كچری دی خزراتا کو بدی ماشوم مانی لاکثر من سنتين زید د 2 کالونه من وقت البيع وقت د بین 2 کالونه زید ټیم تیر شوی نو لم يصح دعوه البيع نسيكي دعوه د بای وجه صدل انه لم يوجد اتصال الولوق موجود نشو شولوق دی متصل وی په ملک د بای پوری دا خو بالا کېدل چې 2 کال کې دن نشوي شپږ میاشتو کې کم از کم 2 کال کې دن نشوي تيقنا یقیني معلومه شولې دا خبره یقیني معلومه ده چې کله دا وینځه د بای په ملک واغه وخت ولوق نو او دقه ولوق چې هو الشاهد والحجه دقه شاهد او حجته د بای د پاره نو چې ولوق ختم نو د بای د پاره شاهد او حجتم ختم بای دا غلطه البته برګوري که مشتری تصدیق وکي چې او بای دا وینځه ستانه حامله شوی د بچي ستاده به سیده او سوال دا دی چې د باینا حامله شوی نو به 2 کال نظر ټیم منځ کې څنګه تیر شوی نه د دې مطلب دا دی چې
تا نه ما دا وینځه اخیستې وه او بیا دا وینځه چې ده تا ورسره نکاح وکړله او هغې کې دې وتې کړې دا ماشوم د هغې نه دی دا مطلب دی پوه نه شوې خبره باندې الا اذا صدقه المشتري مگر دا که تصدیقی مشتری وکړي نو فیثبت النسب به ثابتېږي دا بیه به برقراري مخکې مسله دی کې فرق دا شو مخکې مسله کې بیه ختمه وه که نه ځکه ام ولدې جوړه شوه دې صورت کې بیه برقرار ده ښه صحیح ده ويحمل او حمل بشي على الاستيلاد بالنکاح چې دا ام ولدې جوړه کړي دا ماشوم دې پیدا کړي د نکاح په وجه دی نو ما ویلي ولا يبطل البيع بيع باطلېږي نه لأن تيقنا ځکه موږ ته یقین شوی دی چې بایي چې کله دا وینځه خرڅول هغه وخت کې حامله نه وه ولوق یې نه و لأن تيقنا أن الولوق لم يكن في ملکه دا ولوق دا نطفي قرار نیول دا په ملک د بایي کې نه و شوی کوي نو دو کالو کې هو کم از کم پیدا شوی وي دننه دننه فلا يثبت نو به ثابت نشلو حقیقت العتق حقیقت العتق څه مطلب دا ماشوم چې دی که نه ده کې حقیقي عتق ثابت نشو لکه ماشوم خو اصل کې د چا تابع د مور تابع دلته خو یې مور وینځه ده نو ماشوم کې عتق ثابت نشو ولا حقه او حق عتق هم ثابت نشو څه مطلب دا مور یې دی یعنی مور ام ولدم نشوله هلکه پوهېږئ په خبره باندې ګورئ یو سړی چې خپلې ویندې سره وتې وکړي که نه او د هغې نه ماشوم پیدا شي خپلې ویندې سره ما ته متوجه شي او بیا دا وایي دا زما دی د ماشوم ازادي که غلامي ازادي ځکه خو د ازاد سړي زوی دی او د ماشوم مور یې څه جوړی چې ام ولده شي نو ماشوم کې حق عتق شي او دغه وایم دا حقیقت عتق ازادي ډایرکټ او د ماشوم د مور شي دې کې د عتق حق پیدا شي ام ولده کله ازادېږي چې کله مولا مړ شي نو دې زموږ صورت کې نه حقیقت عتق رالی ماشوم کې ځکه د وینځې بچی خو یې نه دی دا خو د بل چا وینځه ده ده اوس نکاح کړې د هغې بچی دی خیر هم دی که نه هم دی هغې کې خو ماشوم د مور تابع مور خو یې وینځه ده او نه مور کې حق عتق رالی یعنی ام ولدم نشوه پوه شوئ دا په دې طریق په دې معنی باندې ام ولده ده چې د منکوحې ده د زوی مورې ده نو په دې معنی ام ولده نه ده لکه د مولا چې ام ولده دغه شان نه ده وګورئ تاسو په دې عبارت پوه شوئ که نه نو فلا یثبت ثابت نشو حقیقت العتق چې ماشوم دی ازادي ولا حقه او نه حق عتق چې د ماشوم مور دی د بایي ام ولده شي وهذه دعوه تحرير دا اصل کې دعوه د تحریر د بل ګورئ د بایي چې وایي زما نه دی معنی ده دا غواړي د بچی اوس زه ازادوم او دعوه د تحریر شي که نه دا چې د سړي ملک غلام نه نو دا دعوې هم صحیح نه دعوه د تحریر کله صحیح کېږي چې ستا په ملک غلامي او ته وې دا آزاد دی نو اوس صحیح ده خو که دا غلام د بل چای او ته وې دا آزاد دی نو دا صحیح کېږي نه صحیح کېږي نو ځکه موږ ویل د مشتري تصدیق طب کې ضرورت دی که خیري مې شروع کوم ویل که نه وإذا دعوه د تحریر ده وغیر المالک لیس من اهله او غیر مالک د دې اهل نه دی چې تحریر دعوه وکړي غلام چې ازادي خپل مولا یې ازادي بل خو یې نه شي دې وجې نه مشتري تصدیق ورله پکې ضروري دی څو صورت وشو هلکه دوه دریم وإن جاءت به لأكثر من 6 أشهر من وقت البيع ولأقل من 2 لم تقبل دعوة البائع فيه إلا يصدقه المشتري برګورئ دریم صورت مسله به د سره کوي وینځې خرڅ کړه مشتري باندې د مشتري په قبضه کې وه او بچی راوړو او بایي دعوه وکړله چې دا بچی زما نه دی د اول صورت دا و چې شپږ میاشتو کې دننه شوی و دویم صورت یې دا و چې د بیې نه پس 2 کالو نه زیات ټیم تېر شوی بیا ماشوم شوی دی دریم صورت شپږ میاشتو نه ټیم زیات شوی دی 2 کالو نه کم شوی دی ماشوم پیدا شو د بیې نه پس شپږ میاشتو نه زیات ټیم تېر شوی و 8 میاشتې تېر شوي دي او 2 کالو نه کمی دي مطلب 19 15 12 دا ټیم تېر شوی ماشوم پیدا شو اوس به حکم صحیح اوس حکم دا دی چې بایي ویل د ماشوم زما نه دی دلته هم د مخکې مسلې په شان د بایي دوا به نه قبلېږي ها که مشتري وله تصدیق وکړي بیا صحیح ده څنګه چې مخکې مسله کې البته حکمونو کې به فرق وي تاسو په دې پوه شوئ که نه
مخکې مسله کې به یې صحیح وه دې دریم صورت کې به یې نه صحیح دا به د اول په شان شي څه مطلب چې خپل ولدې خرڅه کړې ده او د خپل ولدې خرڅول خو جایز نه نو بس مشتری ته به پیسې خپلې ورکړي هغه وینځه او ماشوم به ترې راوړي پته نه لګي پوه شوي که نه پوهېږي نو دې نه مخکې کوم صورت و هغې کې هم تصدیق د مشتري ضروري و خو هلته بیه برقرار وه که خیلې مي دلته هم تصدیق د مشتري ضروري دی خو دلته بیه ختمیږي وإن جاءت کچری دی خجرات کو به بدی ماشوم مانی لاکثر من 6 اشهر زید د شپږ میاشتونه من وقت البيع چروالی ول بشری ولأقل من سنتين او کم د 2 کلونو نه لم تقبل نه قبلي کی دعوه د بای پدې کی الا يصدقه المشتري دلته موږ راغه مسله وکړه دوی بشان چې مشتري تصدیق وکي دا څه وجه ده مولوی صاحب وجه دا ده چې دلته دوه احتمالات شته دا احتمال شته چې دا ولوق چې ده کنه دا د بای په ملک کې جوړ شوی صحیح شو او حمل خودو کولو پوری مور په خېټه کې پاتې کېدلی شي نو دغه اوس 15 یا 15 میاشتمانې وشو او دا احتمال هم شته چې بای کله د وینځه خرڅه کړې ده د هغې نه پس مشتري خپله وتې کړې ده او به ولوق جوړ شوی دی او دغه په 15 میاشتمانې ماشوم پیدا شو دواړه احتمالات شته که نه شته دې وجې نه تصدیق پکې د مشتري ضروري دی لأنه احتمل لکه احتمال لري الله يكون العلوق چې نه دی ولوق په ملک د بای کې احتمال شته فلم توجد الحجة لنددار دلته حجت موجود نشو فلا بد من تصدیقه نو تصدیق د مشتري پکې ضروري دی او اذا صدقوا چې مشتري تصدیق وکړي نو وس د دې دویم او دریم حکم بدلیږي هلته چې تصدیق وکړلو مطلب دا چې منکوحه دې د بچې دې پیدا شوی او دلته څه ده نسته مملوکه وه او په ما دې ولده را خرڅه کړې د خپل مبیه دې واله پیسې مې واپس کړه دا مطلب دی واذا صدقوا يثبت النسب نسب ثابت شي ويبطل البيع بيع باطل شي والولد حر مخکې مسله کې ولد غلام او دلته ولد څه دی حر دی مخکې مسله کې بيع برقرار او دلته بيع ختمه والام ام ولد له مور ام ولدم جوړه شوله د دې سړي دې بای کما فی المساله الاولى کې لکه څنګه چې وجه څه د تصادقهما دلته بای او مشتری دی ول تصدیق وکړلو و احتمال الولوق فی الملک او احتمال د ولوق شته په ملک کې دوه کال له غزه ټیم نه دی تیر شوی هم بای به وتی کړي ولوق به جوړ شوی به خرڅ کړي او ماشوم په خېټه کې 12 میاشتې پورې و دغه وس پیدا شو احتمال شته کنه شته قال قدري مولا فرمای فإن مات الولد فدعه البايع وقد جاءت به لأقل من 6 أشهر لم يثبت الاستيلاد في الأم لکبر وګورئ اقول صورت ته واړوي ماشوم د بینه پس پک مشتو کې دن پیدا شو خو به د سیو شو چې د ماشوم مړ شو ماشوم پیدا شو څه شو مړ شو د دینه پس بای وی ول شپږ مشتلنی تیر شوی ماشوم پیدا شو او مړ شو بای وی دا زمانه ولوق او دا زما ام ولده ده لہذا خپل پیسې دیواله مشتری او دا ام ولده واپس راکا نو وی ام ولده تو ببلی کې نه ثابتېږي پتن لګي پوه شوي کنه دا کوم صورت دی مکه اول صورت دی خو فرق به ګدارې چې دلته ماشوم مړ دی د هغې نه پس وایي چې دا زمانه دی اوس به هدایت وایي چې دلته ولې نه منل شي هغه اول صورت کې منل شوله چې ام ولدې د واپس یې کا پیسې ته واپس کا مشتری ته دې صورت کې نه مني وایي د ام ولدتوب چې موږ ثابتو دا د دې دپاره یي چې دا کوم ماشوم ته پیدا دی د نسب ثابت شي هغه ماشوم خو اوس الریډي مړ دی د هغه نسب ثابتولو ته ضرورت شته حاجت شته نشته نو ام ولدتوب ثابتولو ته حاجت نشته پس خپل ځای باندې پرېږدئ وګورئ فإن مات الولد کچری مړ شو ولد فدعه البايع بای دعوه وکړله وقد جاءت به حال لا چې دې ښځې راتګ په دې ماشوم کړی ولې اقل من 6 أشهر لم يثبت الاستيلاد استيلاد نه ثابتېږي په ام کې وجه سره لأن دا ام چې تابعه للولد ولد تابع ده او ولد خوشتنه ولم يثبت نسبه او نه ثابتېږي نسب د ماشوم بعد الموت ولې نه ثابتېږي
لعدم حاجته ځکه نسب ثابتولو ته حاجت لعدم حاجته ځکه حاجت نشته د ماشوم الی ذلک دغه نسب ته خو مړ نو چې کله ماشوم کې زویتوب ثابت نشو نسب ثابت نشو مطلب ماشوم د بای زوی نشو د ماشوم مور د بای ام ولدا نشو فلا يتبعه نو تابع کیږي منه دی ماشوم پوری استعلاد د ام چا دی اوس ام ولدا شي وان ماتت الام فدا اسر الټه کوي همدغه صورت دی وقت البیر کې لشپک مشتنی دی پیدا شوی ماشوم مشو مور مړه شو به دی بای ویل ماشوم زمانه دی دغه مور ما وتی کړي وا پوه شوی به نو وس وي وس باندې سب ثابتي ځکه مقصود د ماشوم نسب ثابته ولیا خوشتا امور چې خو تبع ده کتب نیم سباق نه کوي یعنی ولد ثابت شو چې زوی شو ام ولد دی نه ثابت سباق باق نه کوي کنه پوه نه شوی وین ماتت الام کچری مور ملشولا فدعه البایو بای دا وکړه چې دا ماشوم زمانه دی وخت جات به الله چې دی مور راته کړو په دې ماشوم باندې لاقل من 6 اشهرن يثبت النسب ثابتيږي بولد کې واخذه البای باخلي لان الولد هو الاصل في النسب لم ویلی ولد دا په نسب کې اصل لغشتره نو که تبع فوت شوی مور مړی سباق نه کوي فلا يضره نو دې نسب ته ضرر نه ورکي فواد د تبعي وانما كان الولد اصلا اوس هدایت دا خبره راته کوي کنه چې بده ولد او ام ولده کې ولد اصل ولد درې وجه ولا بیانې یو خو نسبت تو ګوره ام الولد د ام نسبت ولد ته کیږي ام الولد ولد الام د څوک نه وي بلکې څه وي ام الولد یو وجه دا شو وانما كان الولد اصلا او یقینا دی ولد اصل لان هذا کمور چې دا تضاف دا منسوب کیږي له ولد ته څوک چې مضاف جوړیږي څوک چې منسوب کیږي هغه تبعي او چاته چې منسوب کیږي څوک چې مضاف الیه هغه اصلي یقال ویلیکی ام الولد یو د موجه ووري دا مور چې حریت فایده کوي دا د ماشوم نه فایده کوي چې ماشوم کله ازادي نه مور ام ولد جوړیږي بس ازادي کې د مولا د مر نفس په ازادي کې کنه نه دا مور چې حریت فایده کوي د چانه فایده کوي ماشوم نه که ماشوم غلامي غم او مقشان وینځي خو چې ماشوم آزاد دا ام ولد جوړیږي نو به ماشوم اصل شولو ځکه د حریت مور دا غنه فایده کوي کنه دا دویم وجه وتستفيد الحريه او فایده کوي حریت من جهته د ماشوم د طرفه لقول الله السلام نبی علیہ السلام فرمای اتقها ولدها دا موري چې دا آزاد کړل خپل ولد یعنی خپل بچي آزاد کړل نو بچیره پاتېږي مور آزادای نو اصل څوک شو بچی شو والثابت لها حق الحريه بلا وجه دريما د مور د پر حق حریتی حقیقت حریت نه صرف حقي مطلب ام ولده جوړه شول چې مولا مړ شول آزادیږي فلحال نه او ماشوم فلحال آزاد هغه د پر حقیقت حریت دی نو څوک اصل شو ماشوم والثابت لها ثابت د مور د پر حق د حریت دی ولهو ماشوم د پر حقیقت حریت ثابت دی اخو هر دی والادنى يتبع الاعلى لند دا د ادنى چې دا لکه دلته مور ام ولدتوب دا تابع د اعلی د ولد ويود الثمن كل وسوال لاره ما ته لګ متوجه شي د دویم صورت کې مور مړه ده ماشوم ژوندې دی بای ویل زمانه دی موږ ویل ټیک ده بای بمنل شي د بای نه بشي ماشوم نسب بای ته منسوب شي پوه شوي پی بای سره به څه کو بای به ختمو کنه نو کنه اوس به دا بای مشتری ته څومره پیسې حواله کوي امام سی وی ټول دی او ته حواله کوي وینځي په خرڅ کړي و مثلا په 1000 روپۍ باندې پورا 1000 روپۍ دی وته ورکی اصحابین وی نه چې د سی بو کوي دا وینځ چې دا خو د مشتری په قبضه کې مړه ده نو موږ به ریټ معلوم کو چې د ماشوم څومره ریټ دی که چېرې دا غلامي مورې که وینځه وی د هغې څومره ریټ و بیا چې کوم سمن دي به دواړو بیا تقسیم کو څومره چې د مور رسي خو د مشتری په قبضه کې هلاک شوي هغه تاوان په مشتری
او که څومره پیسې چې د ماشوم پیسې کې رسي بایي به حق سره مشتري ته واپس کي پوه نه شوې پې ټولې نه سره بقه بیا به هم که ورسېدې بې ته وګورئ ويرد الثمن دا مشتری به واپس کی بایی به واپس کی مشتری ته ثمن كله ټول پټول فی قول ابي حنیفه رحم الله هم درجه حرایدا وقال صاحبین فرمای يرد حصه الولد بایی به حصہ د ولد سر مشتری ته واپس کی ولا يرد حصه الام نه واپس کی لانه تبين ذک واضح شول چې انه باع ام ولده وماليتها دا د امام سب دلیل بیانې ښه لأنه تبين أنه باع أم ولده وماليتها مليسب إمام سيبوي كان تاسمات لك متوجه شيء دا أم ولده چه دا كان دا غير متقومة دا كا دي قيمت نشتا کچا غصب کړل او مړش ولا کنام پاغي تاوان نشتا او کچا مشتری لور کړل مشتری پلاس کی هلاک شولم داغي قیمت نشتا دلته د مشتری پلاس کی ام ولده هلاک شوی کنه داغي تاوان ماوان نشته چې نشته د مشتری نه څومره پیسې اخیستي ټولې دی ورکی تاوان یې نشته وي کنه پوهیږئ پې تاسو وګورئ لکشن لانه تبین ځکه واضح شوله چې انه د بایي چې د باع د خرڅ کړي خپل ام ولده اوې ومالیتها مالیت د ام ولدې چې دی غیر متقومه دا خو متقوم نه دی عند د امام صاحب بنظمانه فلق دی باقت کې نه دی لکه دی بایي کې که خرڅ کی مشتری باندې پیسې نه لازميږي والغصب کې نه دي که څوک غصب کی لنډه دا د فلایز منو هل مشتری سره هلاک شوی کنه هغه زامین د پیسوم نه دی وین د ما د صاحبینو په نظمانی وې دا مم ولدا دا متقومه ده کا غیر متقومه نه بلکې سره متقومه ده څنګه به قیمت معلومو کچره دا آزاد نه وي وینځوي څومره روپۍ وي دغه قیمت شو کنه دومره روپۍ به بای نه واپس کړي دومره 20 روپۍ وعندما متقومه فيضمنها مشتري بزامين شديد قيمه قال مصنف ده فرمای وفي الجامع الصغير تاسو مولي سے پوه شوي کنه وزلت صاحب ده د جامع صغير مسله ذکر کړي عمدغه قدرت مسله بشان ده لګ فرق پکې دی دغه وجنه دوباره ذکر کړي امخ کی مسله چې متن کې تیر شوله د قدرت مسله وا هغه کې دا و چې ماشوم مړ شو نسب دا و ټیک نه داخله مو کنه او که مور مړه او ماشوم ژوند دی او به د نسب داوا صحیح ده دلته راته دا بیانې چې مشتری ماشوم آزاد کړو نه به داوا د نسب صحیح نه ده او که مشتری ماشوم نو آزاد کړي مور یې ول آزاد کړه نه به داوا د نسب صحیح ده پوه نه شوي پې دا مرګ او د ازادي دا یو شان ده هلته د مرګ خبره وکړه خیلیم وي چې مورې چې ماشوم مړو دا و د نسب نه صحیح کېږي او که مورې مړه و بیا دا و د نسب صحیح کېږي ماشوم ژوندی و اوس دلته دا بیانوي یو سړي په بل وینځه خرڅه کړله حامله وه مشتری په قبضه کې د هغې بچی وشو بیا مشتری دا بچی آزاد کو اوس بایي وایي چې دا زما نه ده اوس به نه منل شي لکه داسې شوله لکه دا ماشوم مړ دی او که د مشتری مور آزاده کړه بچی لا و او بیا د بایي ویل چې دا زما نه دی نو اوس به دا و د نسب صحیح پوه شوی پې ورته وګوره وفي الجامع الصغير واذا حملت الجاريه کله چې حامله شي جاریه فی ملک رجل یو سړي په ملک فباعها هغې نه پسې خرڅ کي فولدت فی ید المشتری بیا ماشوم پیدا شي په لاس د مشتري کې ماشوم پیدا کی بلاس د مشتری په قبضه د مشتری کی فدع البایع الولد بای بګه د ولد داو کی وقد اعتق المشتری الام وراول صورت دیکھا حالا چې مشتری آزاد کړي ته عمر ما دا دویم ذکر کړو کنه ورحال سباق نه کوي داول صورت شو او حال دا چې آزاد کړي مشتری فهو ابنه ندی چې کله مور آزاد کړي د څه لکه چې مور مړه د ماشوم ژوند دی مخکې مسلې پشه او دا ود نسب بچوي صحیح بوي فهو ابنه ويرد عليه په دې وخت بعد بای واپس کی عليه بمشتری باندې به حصته من الثمن حصہ د دې ماشوم چې د ثمنونه کم جوړیږي دا صاحبین درای موافق وي کې خیر می ولو کان المشتری کچریو مشتری اعتق الولد ولد آزاد کړو دا د څه شو لکه تل مسله کې چې ولد مړلې اوس نسب صحیح کیږي
دعوه د نسب فدعوته نو دعوه د بای چې اوس باطله ده وجه الفرق وجه د فرق څه ده یار چې مور آزاد کړي وا داونه صحیح کېدل او صحیح کېدل وي مد نسب داوا او که ماشوم آزاد کړي به داوا د نسب نه صحیح کی دې څه وجه ده او وجه فرق ده چې ان الاصل في هذا الباب اصل بدی باب کې څوک دی ولد دی والام تابعه له خو تابع ده علامه مره دا تیر شو درې د علم ورلوي چې ماشوم اصل له موري تابع ده وسرازه وفي الوجه الاول وجه اول كما ده چې موري مړی ماشوم ژوندۍ دلته خو تابع تلې دي سباق نه کوي اصل خوشته کنه قام المانع ومانع موجود شوه دی مانع من الدعوه الى داوی د نسبنا والاستیلاد او داوی د استیلاد نه داوی د نسب مطلب چې د میزوی دی داوی د استیلاد مطلب د مور ام ولده می ده پیږي کنه پی دلته مانع موجود شوه دی مانع څوک دی یار مخکې متن کې خو مرګ مسله وکنه امانیو مور مړه او دلته هو العتق غیتق دی خو بچا کې تق دی في التبع وهو الام چې هغه مور ده نو فلا يمتنع نو دا معنی نه جوړي فلا يمتنع ثبوته نو من نه کی نو من کیږي نه ثبوت د نسب په الاصل په اصل کې چې اصل کې دی ثبوت د نسب منشي زوی کی او الولد ولې تاسو پیږئ البته هدايه جوړ کې به سوال راځي دا کې دی شي چې دا صورت لا کې دی شي چې ماشوم زوی او د ماشوم مور دی مې ولده جوړ نه شي دا خو نشي کېدلی دا لا څنګه صورت شو مور آزاد کړي کنه نغه مولده نشوله او ماشوم لا او کنه هغه دی بای ولد شو دا څنګه صورت دی چې ولد شتا او د ولد مور مو ولده نه ده وې دا څه ضروری خو نه ده چې ولد توب سره دی ام ولدتوب هم ثابت شي نه ده ضروری ولد بی او دغه مور به ام ولده نه درخه مې کنه دو صورت یو دا یو وینځره مثلا لاړه په دروغ باندې چاته ویل آزادې ما سره نکاح وکړ اول ټیک د آزادې نکاح ور سره وکړه بچی ته پیدا شو هم اسامي کې ویلو به څه وخت پس پته ولګېدل چې دا خو وینځه ده مولای داوا دایر کړ چې ما وینځره نکاح وسکړي قاضي فیصله وکړه چې به دا وینځه خپل مولا ته دی ملاوي شي دلته حکم دار د ماشوم چې راکنه د دکم کدا چری غلام به څومره قیمتي جوړیږي دا به د مولا ته ورکی ځکه داغه د وینځ بچی دی او نور به د ماشوم دغه خاوني دغه بزوی حسابيږي آزاد به نو وی به زوی دغه وی به آزاد قیمت به چاله ورکی مولا له د مور مولا له نو څوګوري دلته ولد شته کنه خو د دې ولد مور چې دغه ام ولده نه ده او د خپل مولا وینځه ده پوه نه شوي پی یا بل صورت ووري آسان منکوه ده یو سړی د بل د وینځ سره نکاح وکړه دغه نه بچي پیدا شو نو بچي ولد دی کنه دی کنه خو د ولد مور چې د ام ولده نه ده چې د دې وفات شینو دي آزاد شي او پر دې وینځه ده وګورئ برحال دا نه ده ضروري چې ولد ثابتې دو سره دی ام ولده هم د لپاره جوړ شي وليس من ضرورته او نه دي من ضروراته او نه دي د ضروراتو د ولد ثابت دلونه کما فی ولد المغرور لك په ولد د مغرور کې مغرور قسم توکل خاصړی ته دوکه ملاو شوی چې آزاد امام سره نکاح وکغه مغرور یغه دوکه شوی فإنه دا ولد حر دی و امه او د دې ولد مور چې دا هغه امه لمولا خپل مولا وینځي حسابيږي وکما فی المستولده بالنکاح دا مې ویل لکه چې بچی ته پیدا شي د نکاح په صورت کې وفي الفصل الثاني دیم صورت کوم یو لکه چې ماشوم آزاد کړي دي ا کتاب کې چې ماشوم مړ دي متن کې دلته چې ماشوم آزاد کړي دي او مور له وینځه ده دې صورت کې نسب ټیک نه دی وفي الفصل الثاني قام المانع ودلته مانع موجود دی د تقنا بالاصل باصل کې چې اصل څوک دی ولد دی نو فهمتنه نو من بشي ثبوته ثبوت د داوی د استیلاد فيه په دې ولد کې چا کې اصل کې په دې ولد کې ځکه خو آزاد شوی دی او سره چا کې ومن شي وفي التبع مور کې ومن شي یعنی نه به اغزوی جوړ شي
او نه به د مور ام ولده جوړ شي. اوس پوه شئ په خبره باندې وګورئ فصل ثانی کی معنی چې د تقنا معنی اتقنا مو یار وفي الفصل الثاني په فصل ثانی کی چې ماشومی آزاد کړي وي هغه صورت یادای قام المانع معنی موجود شو معنی څوک دی عتق دی عتق ماشوم ازادي ده بالاصل لا چا کې موجوده ده اصل کې اصل څوک دی ماشوم دی الګ دی او الولد فيمتنع ثبوته لنډه دادا من بشي ثبوت د نسب به فيه بچا کی ماشوم کم وفي الطبع او طبع کم یعنی مور به ام ولدم نشي وانما كان اليتاق مانعا لانه وسوال لري چې د یتاق څنګه معنی دی مخکې مسله کې قدري مسله کې همرګ مسله وا اخو معنی او دا څنګه معنی دی و یتاق معنی څوک چې غلام آزاد کی آزاد شي ناغه واپس غلام جوړیدل شي هم دغه شان ام ولده چې دا هغه واپس خالص وینځ جوړیدل شي نه جوړیږي ښا و انما كان اليتاق دا اعتاق دا معنی دی ځکه لانه لا يحتمل النقض اعتاق نقض نقبلي احتمال نه لري چې بس خالص غلام شي که حق استحقاق النسب لکه څنګه چې حق د استحقاق النسب دی یعنی یو پر په ولد کې نسب حق ثابت شو پس هغه ولد چې اوس ختميږي نه دغه شان چې اوسره آزاد شي کنه او پس غلاميږي نه او حق الاستیلاد او څنګه چې حق استیلاد دی که حق استحقاق النسب دسی وای لکه چې یو بیر زوی ثابت شو چې زوی شو اوس هغه غلام جوړې دی چې دسی وای چې زوی شو د مولا زوی شي چې به د ازما وینځو ما وته کړی دا غینه بچي پیدا شوی دی د ازما بچي دی نو اوس خدا نسب چې مولا ته ثابت شو د مولا زوی شو اوس دا غلام جوړې دی شي دغه شان د مور ام ولده شو دغه اوس واپس خالص وینځ جوړې دی شي دغه شان چې څوک آزاد کی کنه آزاد دي کی ناغم واپس غلام نه جوړي اوس پوه شولې که حق استحقاق النسب او حق الاستیلاد فاستویا نو دا اعتاق د مشتری او حق د استحقاق او د استیلاد د بای فاستویا د دواړه برابر شو څه مطلب مشتری چې آزاد کی دا او بای چې وای دا ماشوم زمانه دی او دا غزوی جوړ شي او دا مور دا ولده جوړ شي دا ټول برابر شو پڅ کې برابر شو چې واپس غلام نه جوړيږي ثم ثابت من المشتري حقيقة العتاق والثابت في الأم حق الحرية وفي الولد للباي حق الدعوة والحق لا يعارض الحقيقة وسؤال دا دې کنه تاسو ماته لږ متوجه شئ چې دا بای وي چې جی دا ملوک زمانه او دا حمل زمانه نو د بای دیو منل شي کنه د مشتری چې د الک آزاد کړي دي دغه صورت دوباره یو دغه کېږي موږ ویل چې کله د مشتری الک آزاد کی به بای دا وو کی چې د ازمانه دې نه به قبليږي دا سم ویلو کنه نو مترز وی قبول یې کنه بس د ماشوم چې مشتری آزاد کړي دي دا قصه ختم کوي واپس او دا د بای زی جوړ کوي او دا غمور چې د بای د پاره ام ولده جوړه کوي د څه ولې لکه وینا کنه یار مشتری حالن غلام آزاد کړي صفا اعتاق دی څه دا کنه دا او پاتې شولو د کومه او بای نو مشتری حق دی آزاد کړي دی نو هغه ته دی حق بس آزاد کړي دی آزاد شوی دی پاتې شولو بای ابدا وکي چې زمي دی اله بکیږي هغه ته محتاج دی خلم دی کنه او ام ولده کی بم ال داو چې وکي له ام ولده جوړیږي نو کوم یو قوي شو د مشتری ازادیدل قوي شو نه باندې ختم ورته پوه نه شوي به عبارت یو به مو ګوري ثم ثابت دا ترجیح بیان کوي به ثابت د مشتری نه حقیقت اعتاق ته هغه حقیقت کې آزاد کړي کې خیلمی دا څه ده کنه او ثابت د باید طرف په اوم کې هغه صرف حق د حریت د اوم کې یعنی مې ولده جوړ شو ولده د مرنه بس په ازادي کې حق پکې راړي او په ولد کې د باید لپاره حق د داوی دی صرف یو طرف ته حق د داوی دی حق د حریت دی بل طرف ته عین اعتاق دی عین حریت دی نو کوم ولا شو عین حریت نه بنه باطل وکا والحق لا يعارض الحقيقه حق دا د حقیقت موارض نه جوړیږي نو مشتری حقیقت کې آزاد کړي دی او باید ازادي صرف حق لري
نو مشتری کوم ازادي کړي به نه ختمو بس وای شوي پی. والتدبير بمنزلة الإعتاق لأنه لا يحتمل النقد. واسمه ليس توجه جي مقه صورت دی مشتری وینځه واخیستله حامله و بچی وشو موري ولا ام ولده کړله مدبره کړله موري ولا څه کړه نو اوس که بایي وایي دا بچی زما نه دی به دا وی ټیک ځکه ماشوم خو لا غلام دی آزاد کړی یا مدبر کړی نه دی لکه چې مړ نه دی داسې فرض کړه او که دا ماشوم یې مدبر کو مشتری او بې بایي دا وکوي چې دا زما نه دی بیا به نه منل شي دا مدبر په شان د چا دی د اعتاق دی ښه والتدبیر بمنزلة الإعتاق کنه پوه نه شي په دې اخري خبره ها مشتری چې کله دا ماشوم آزاد کی نو بای داوه د نسب کوي صحیح ده نه د مخکې تېره شوه که نه ده که نه خو که مشتری دغه ماشوم مدبر کیم نه وي به صحیح مدبر غلامي جوړ کړي نو اوس بای داوه کوي چې زما نه دی داوی نه ده صحیح او که چېرې مشتری دغه د ماشوم مور آزاده کړی وي یا د قدرې مسله کې مړه وي او بیا بایي ویلې چې دا زما نه دی ماشوم دا و ټیک وکړه نو اوس دې صورت کې که دغه مور یې وله مدبره کړله او ماشوم لا ځای په ځای دی نو که بایي وایي چې دا زما نه دی اوس به صحیح اوس هم ویلی نه شوي والتدبير بمنزلة الإعتاق لأنه لا يحتمل النقد ځکه تدبیر هم نقد نه لري نه ختمېږي وقد ثبت به بعض آثار الحرية حالانکه ثابتېږي به دې تدبیر سره بعضې آثار د حریت وقول الامام محمد رحمه الله في الفصل الأول په دې اول صورت کې چې مشتری ام آزاده کړي متن کې ویلو که ما ورته اشاره م وکړله چې صرف د زوی پیسې به ورته واپس کوي د زوی د حصې مور خو مشتری آزاده کړي هغې پیسې به ورته نه واپس کوي وایي دا قول چې کوم دی کوم دی وفي الفصل الاول يرد عليه بحصة من الثمن دا کوم قول چې کړی وایي دا قولهما د صاحبانو قول دی وعنده د امام صاحب بنظمانی بكل ثمن خبره کوي ټول ثمن به واپس کوي والصحیح کما ذکرنا في فصل الموت ځکه څنګه چې موږ موت په مسله کې دا خبره ذکر کړې امام صاحب ټولې پیسې به واپس کوي صاحبان وایي صرف د ماشوم هغه پوهېږئ پې خو د صاحب د هدایې دا کومه تشریح د اخیره کې وکړله په دې معنی شامي کې رد شوی دی چې نه د امام صاحب رحم دا دی چې صرف ماشوم پیسې به واپس کوي ورته د مور یې نه مور څه مړه خو نه ده آزاده کړې ده